عزتمندو مسلمانانو اخیری عشره به شروع کېدلو واله ده چې الله تعالی عبادت پکې خو ښکلی عبادت وکړو. ګوره بعضې کسان نه پکې تراویح کوي، نه پکې مونځ صحیح طریقې سره کوي او اکثر په لهو لعب کې روژه تېره شي. او حدیث مبارکو کې راځي په چا چې د رمضان مبارک میاشت راله او دې انسان په الله جل شانه ځان ونه بخو، دا انسان دې هلاک شي. جبرائیل علیه السلام به دعا کړې د دوانو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر امین ویلی. هغه څوک دې هلاک شي چې پر چا د روژې میاشت راشي او هغه په الله تعالی باندې ځان ونه بخوي، دا دې هلاک شي. پاک صلی الله فرمایل امین. نو دقه د زرو میاشتو شپه را روانه د عزتمندو مسلمانانو چې په دې شپو کې ښه عبادت وکړو، 21مه 22مه 23مه، بعضې حدیثونو کې 9مه راځي، 15مه 16مه 21مه پکې راغلې ده. نو چې په دې باندې د الله تعالی عبادت وکړو او یخ پاتې شو، نو الله جل شانه به دغه شپه زمونږ په عبادت کې راوستلی. د زرو میاشتو ثواب، زرو میاشتې عبادت څونه ډېر ثواب دی، دا به الله تعالی په یو شپه باندې راکړي. په دې 10 شپو کې بیا راکړي که موږ او تاسو ونه کړي. راځئ نن د الله جل شانه تعلق محبت وګورو. من خو د ښځو او د بچو محبت وکړو، لیکن د الله جل شانه محبت ډېر عجیبه دی. الله دې موږ ته نصیب کړي. جزاک الله. نرحب بكم في قناتنا مع مولانا محمد فياض لمناقشة الموضوعات الإسلامية ونشر المعرفة.